بسم الله الرحمن الرحیم. د بهر ملکونه ډیر زیات خلک د دې مسلې هم تپوس کوي، سعودیه نه او قطر نه یا نور عرب ممالک چې دلته حاکم وخت یا حکومت جماعتونه بند کړي دي، او آیا موږ وس د جمعې لمونځ په خپل رهایشګاه کې په جمع سره کوو یا موږ صرف د ماسپښین لمونځ کوو؟ نو ګورئ، په دې سلسله کې درې قسمه ممالک دي. یو دا غیر اسلامی ممالک چې هغه کې اسلام نه وي، غیر اسلامی وي، او دوم نمبر عرب ممالک چې په هغه کې جماعتونه بند شوي دي او په هغه کې د جمعې لمونځ موقوف شوی ده، او درم نمبر هغه اسلامی ممالک چې په هغه کې تر اوسه پورې داسې صورتحال نه ده پیدا شوی. نو اول نمبر چې کوم غیر اسلامی ملکونه دي، نو دا چونکې دارالاسلام نه ده، نو د دې لپاره اذن حاکم شرط هم نه ده. نو که چیرته دا څو کسان جمع شي، نو دا د جمعې لمونځ په جمع سره کولی شي، او د جمعې لمانځه لپاره جمعت شرط نه ده، بلکې که په دې غیر اسلامي ملک کې څو کسان مسلمانان جمع شي او دوی په جمع سره د جمعې لمونځ ادا کول غواړي، نو دا هم دوی ادا کولی شي. او د جمعې لمانځه لپاره یو امام او درې بالغ مقتدیان دا کافي دي، او تفصیلی خطبه عام معمول مطابق چې کومه خطبه ویل کېږي د دې ویلو هم ضرورت نشته، بلکې مختصرا خطبه، حمد و ثنا، داسې درود شریف یا مختصر د قرآن کریم یو سورت دا که څوک وایي په دې سره هم خطبه ادا کېږي. او دوم نمبر عرب ممالک، نو چونکې دا دارالاسلام ده او دې دپاره اذن حاکم شرط ده. او دې باره کې استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومند حفظه الله او نور جید علماء کرام او مفتیان کرام هم دا رای ده چې یورې حاکم وخت دا حکم ورکړی ده چې دی په جماعتو کې لمونځونه نه کوي، نو دی د اذن حاکم چې کوم شرط ته د دې خلاف ورزي نه کوي، په جماعت کې د لمونځ نه کوي، بلکې په کور کې یا په خپلو رهایشګاه کې د ماسپښین لمونځ په جمع سره کوي یا انفرادي دی کوي. نو داسې ملکونه چې کومه دي هغو دپاره د جمعې لمونځ نشته، نو هغه د په خپلو رهایشګاهو کې خپلو کورو کې د ماسپښین لمونځ کوي، که په جمع سره وي او که انفرادي شکل باندې وي. او درم نمبر کې هغه اسلامی ملکونه دي لکه څنګه ملک پاکستان یا نور اسلامی ملکونه چې په هغو کې تر اوسه پورې د جمعې په لمانځه باندې پابندي نه ده لګېدلې. نو داسې ملکونه چې کوم دي په هغه کې علماء کرامو چې کوم احتیاطي تدابیر بیان کړي دي یا داسې ماهرین صحت چې کوم احتیاطي تدابیر بیان کړي دي په هغو د عمل کوي او د هغو سره د جمع د لمانځه کوشش کوي. مطلب داسې د لاسونه هم صفا کوي په صابونه باندې یا سینیټایزر باندې د هم لاسونه صفا کوي، او داسې د سنت مانځنه مخکې یا مانځنه وروسته چې کوم سنت دي دا د هم د په کور کې ادا کوي، او د سره او دست هم د په کور کې کوي، او بیا د جمع لمانځه ته ځي. نو دا احتیاطي تدابیر چې کوم دي د دې لحاظ دی کوي، او بیا د جمع لمانځه کوشش کوي او په جماعت کې د جمع لمونځ کوي. نو درې قسمه ممالک دي. یو د غیر اسلامی ملکونه، په هغې کې څو کسان که جمع شي د جمع لمونځ په کور کې هم ادا کولی شي، او هغه ملکونه چې اسلامي دي عرب ممالک، نو په هغې کې جمعت کې څوک د جمع لمونځ نشي ادا کولی ځکه چې حاکم وخت پابندي لګولې ده، نو هغه په کور کې یا په خپلو رهایشګاهو کې د ماسپښین لمونځ په جمع سره یا انفرادي شکل باندې ادا کولی شي. او درم نمبر باندې ملک پاکستان کې چې کوم داسې پابندي وسه پورې نه ده لګېدلې، نو هغه کسان هم په جمعت کې احتیاطي تدابیرو استعمالولو سره سره د جمع لمونځ کولی شي.